سوات بریکوټ سره تعلق لرونکي او داسې حوصله‌منده پیغله هم شته چې پیدائشي دواړه لاسونه نشته خو بیا یې هم څوارلسم پاس کړی. اوس د حکومت څخه غوښتنه کوي چې ورته مناسب نوکري ورکړي. د نیاز احمد خان دا رپورټ. دا د سوات تحصیلي بریکوټ سره تعلق لرونکي 15 کلنه پیغله تمثیله ده. تمثیله په کمپیوټر ساينس کې BS کړی. لیکل لوستلو سره سره د کور نور کارونه هم کولای شي. تمثیله وایي چې د نورو ماشومانو په رنګ مې په عام سکول کې زده کړې ترسره کړي دي. ونور سکیلات مسله نه خو صرف ګاډي ته مې بیگ هجوان په ټیم کې مسله هغه مې را سره بیا خور یا بل سره رشتہ دار سو کول هغه به را سره بیگ ویړلو او چت په کړل ګاډي نه او نن به هغه دا کولې شو چې کله به هم هغه نتل ابسنټ وین بیا به زما سره دا غم و چې نن ورا سره بیگ سو ګاډي ته خېږي په دې وجه باندې دا سره هم نور خو به مې د نور وړو په شانتي ځان تیارول او کار مې کول. تمثیله زیاتوي چې تر 14 پورې مې تعلیم وکړو په خپل لیکل کوم په کمپیوټر هم کار کولای شم. د سرکاري نوکرۍ لپاره مې درخواستونه هم ورکړي دي خو تر دې د مراته نوکري نه ده میلاو شوې. دا ویل غواړم چې ما ته په دې پیریډ کې جاب میلاو شي چې زما لپاره اسانه وي او ایډي مې اسیناسته مانو ایډي مې وکړل مې د اسیناسته نه سمته خو ایډي مې وکمانو خامخا په دې بل لیکچر ډیګري د خلکو سره او یا ټیچري کا نورس دغه نه اپس یا دا کار نه نه چې دا ټیچینګ وغیرہ دا هم میلاو شي. د تمثیله استاذه او مرسته کوونکی هډ ماستر رفت ناصر وای چې تمثیله د حوصله یو مثال دی. داسې خلکو لپاره حکومت ته پکار دي چې خصوصي مرستې وکړي. مس دې حتی دا راغلی دی چې د ایډي هم وکړو د BSc کمپیوټر ساينس هم وکړو لکه یو ګریجویټ فیمیل ده خو دغه ده چې دا جزا ډیسیبل ده او د دې څوک نشته چې د دې دا خبره مخکې ته روانه کی. تمثیله د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لري. ډیر په مشکله خپل زده کړې ترسره کړې دي. په کلي کې ماشومانو ته د قرآن پاک تعلیم او ټیوشن هم کوي. د تمثیله د سبق ذمہواری میډم چې دنو په ذاتی توګه باندې وکړه ولې وس دا د حکومت ذمہواری ده چې د تمثیله وړاندې مرستې وکړي. د کیمرامین مهلی شاه سره نیاز احمد خان، مشرق TV، سوات.